د چا د خولې نه کو بد بیزي نو هغه له پکار چې دا درود شریف دی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې وای. یاد ساته چې څومره حلق دي اکثر حلقو د خولې نه دا بدبو هیږي، اکثر د پته وی نه او مهامه چې کوم بندوي هغه سمیل دا په هغه باندې ورځي نو ډیر زیاته بد لګي. نو څومره چې حلق لري څومره حلق د आवाज اوري مخکې شیر کوي او هر سړی دا وظیفو کوي چې د خولې نه بدبو ختم شي او دا غرنګې د خولې نه دا خوشبو دا شروع شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه گواهی ورکوم چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی او آخري نبی دی. محترمون چې کما زموږ وظیفه دا ډیره زیاته د کمال ده او ډیره زیاته زبردست ده. کم سړی محترمو دا درود شریف وای نو الله پاک به د انسان د خولې بدبو دا به ختم کی. بعض وخت یو انسان مجلس کې ناسته وي، چا سره خوا کې ناسته وي، ملګري سره ناسته وي یا اکثره ښځې سره ناسته وي، د خولې نه بدبو هیږي نو ډیر زیاته بد لګي. بعضې وخت کې څوک دا ونه وایي چې هلکه دا خولې دا خوا واړوه، داسې څوک نشي ویلی. که داسې چاته ویل نو ځان نه د کار وکتو. نو مطلب دا شو که د خپلې خولې بدبویي دا په خوشبو باندې بدلول غواړئ نو دا درود شریفه صرف 2 پیرې ووایئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو د خولې بدبو دا په خوشبو باندې بدله کړي. نو ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته اغلا وظیفه ده. درود شریف داسې دی: اللهم صل وسلم علی النبی الطاهر، اللهم صل وسلم علی النبی الطاهر. نو دا درود شریف تاسو شروع کړئ، 2 پیرې ووایئ، انشاءالله العزیز د خولې چې کوم بدبو ده دا به الله پاک په خوشبو باندې دا بدله کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.